یو سړی او ښځې نه ډېر تنګ ښځې نه ډېر تنګ نو چې میلمه به راغی نو د ښځې به په میلمه پسې کوتک راواغست میلمه به مخکې منډې والې او ښځې به ورپسې منډې والې یا ربه دا څه په غضب اورېدلی یو میلمه راغی د سړي ورته وی جروره ته خو راغی او ډېر معزز میلمه یې که ښځې ته مې اوس پته ولګېده چې میلمه راغلی دی نو بس نه به ستا ځای په دې ځای کې او نه به زما ځای بس کوتکې به وي او راپسې به رامنډي څه وکړم میلمه ورته ویل زه درته چل ښیم ښځې قمقل شی دی او داسې کې به درته دوکه کړم ویل ورشه ښځې ته دې ووایه چې یو میلمه مې راغلی دی او ډېر لوی خان دی او ډېرې بنګلې دي او ډېر جایګیرونه یې دي ښځې که عزت تې وله وکړو غریبان یو بادشاهان بم کی ویلې ښه چې کور ته لاړه ښځه یې زمونږ غوندې قمقله وه ویل و ښځې ویل یو ډېر لوی خان راغلی دی او په اسلام آباد کې بنګلې دي او په حیات آباد کې هم بنګلې دي په صدر یونیورسټۍ کې هم بنګلې دي که عزت تې وله وکړو یو بنګله به راکړي او بادشاهان به هم کي ښځه ورته وایي ښه اله لور ته وایي دا چرګوړی راونیسه چا ته وایي اور بل که چا ته وایي لږه حلوا باندې کوي اله ویل خان راغلی دی او بادشاهان کوي اله ویل بادشاهان کوي صاحب چرګوړی هم سور شو او الوام پخه شوه چټنیانې مو شوې او پیاز هم پکې غوس راغوس شو پلانې دا پیاز میاز چې غوس کي دي ته دوی دغه وایي یعنی د خدای قمقل شیخ دی صلات دین پیژني زه نه پیژنم دا صلات چې دی که نه دا د معززو لفظ دی پیاز میازې چې پرې کړي دې ته صلات وایي دا سهار چای سره چې روټۍ موټۍ خوري دې ته ناشته وایي خان باندې روټۍ موټۍ وخوړه دا ښځه ورته وایي چې او خان ډېر غریبان یو مونږ مهرباني به دې وي چې مونږ له څه ځای راکړي ویل تیار شئ دې سړي دې خان ته وایي چې دې ښځې نه زه په اور کې پروت یم چې مې تې خلاص کې نو ویل غم مه کو خلاصوم دې ته هم نن دې ته خلاصوم بسترې تړلې دي او صاحبه په خرې کډه بار کړې ده خان هم روان دی او ورسره کوروالا هم روان دی او دا ښځه هم روانه په لاره ځي یو کوی په مخه ورغی چې کوی ورغی د خان پکې داسې وکته چې راشئ دا بله وګورئ په کوی کې الله څه باغ و باړۍ جوړې کړي هغه باغچې او ګلونه په کوی کې وګورئ د ښځې زوی ورکو خاوند له ویل ته دا ونیسه چې زم دا کوی کې وګورم خو چې دا ورغه چې کوی ته سر ښکته کړو د خان رستو نه ټېله ورکړه غم دې شو چې لاندې لاړه سړي ته وی مبارک شه غضب نه مې خلاص کړې او زه واپس خپل کور ته ځم سړی راغی زوی ورسره دی او د شپې زوی جاړي ماشوم دی مور پسې جاړي اړه کې خیال وکړو چې که دا ښځه مې غضب و که بلا وه او که هر څه وه اوس دا ماشوم مري نو سارې پړی او بوکه او لرګی واغستو چې زم چې ښځه راوباسم چې پړی ورښکته کړی دی او لرګی پې پورې تړلی دی چې راکاږي یې او صیبه دروند شو خیال یې وکړو چې ښځه پې لرګي کېناسته جوړ چې راکاږي چې پاسې راوختو په هغې کې یو بله بلا ناسته وه شیشه کوه دا سړی ورته وایي غورځوم دی دا څه بلا ته خوا زما ښځه نه ویل سړي هم مې نه غورځی ډېره لویه نیکي به در سره وکړم راویسته سړي ورته ویلې چې ما خو ښځې پسې دا بورکه کوزه کړې وه دا ته پکې څه بلا را ویل زه بلا یمه په دې کوی کې اوسېږم خو پرون یو ښځه را پرېوتې ده چې دې سپېږمو ته پې رالم نو لویه نیکي دې راسره وکړه چې دغه غم نه دې خلاصه کړم دې سړي ورته ویل چې اوس ما سره به څه نیکي کې ما سره بلا ورته وی چې زه
اصل نه پیری ما زه به لاړ شم د بادشاه په لور به کینم او بادشاه به وایي چې زما په لور پیریان دي څوک دمګری پیدا کوي او دا لور نه مې چې دا پیریان چا کوس کاغه ته به په نکاح کوم بس تراشه ته به دمم په ما چف کیو زه به ویم چې زه ځم او بس بادشاه به لور در نکاح کی مزې به کوي بادشاه په لور پیریان کېناسته صاحب اعلان یې وکړو چې که چا زما لور نه پیریان کوس که دا لور به ور په نکاح کوم دی ورغی چې ورغی صاحب ما سره اجازه شته د پیریانو ویلې دم یې کړه خو چې لور یې وله دم کړه جکه جوړه شو ځکه چې پیری ترې لرې شو خو پیری ورته وایي چې ځان نه شیخ فولاد بابا جوړ نه کړي چې 50 کېنم ترازی دمې دی بس تا کارو شو بس نور را نږدې نه شي ویلې ښه جي بس بادشاه لور ور په نکاح کړه او بنګله یې ورکړه او مزې شروع شو د پاکستان د وزیر بنگله وا صاحب چې وزیر صاحب بوله راځي نو 6 لکه روپۍ خو د هغې په فرنش باندې لګي وزیر صاحب را روان دی دا چپرکټ ښه نه دی دا صوفا سیټ غلافونه ښه نه دي دا پلانې ښه نه دی دا پلانې دا بلا لاړه د وزیر په لور کېناسته چې د وزیر په لور کېناسته نو وزیر راغی بادشاه ته وی چې دا ستا د لور نه پیریان د ستا زوم پاسولی او دی لږ مونږ کرم راولېږه چې زما لور هم دم کړي بادشاه زوم ته ویل چې ورشه د وزیر لور هم دم کړه سړی اړه کې سوچ کوي چې بلا سره خو ما وعده کړې وه چې په بل چا کېنې زه به بیا نه درځم اوس به څه کي خیر ورغی چې ورغی بلا ورته وایي چې ما چې تا ته ویلي چې بل ځای ته به نه راځي دا سړی ورته وایي چې دې له نیم راغلی چې تا د وزیر نه پاسم د وزیر د لور نه دې زه پاسم دې له راغلی یم چې د کوی نه هغه ښځه راوتې ده او ستا تپوس یې رانه وکړو نو ورته دې وښیم او که نه بلا ورته وایي چې دا د وزیر لور مې هم در پرېښوغو چې ښځې ته مې ونه ښې نن زمونږ ښځې د دې قماش اره یو د وجلو نه اره یو لکه د ښځو څه کار او بیا چې لاړه شي نو هغه خپل ضمیر په 10 روپۍ خرڅ کړي نو نن ستا په ملک بیا سرمایه‌دارانه نظام را روان دی 240 کاله حکومت په پاکستان سرمایه‌دارو وکړو عرب پتیانو کروڑ پتیانو پدم پتیانو هغوی په حکم د هغوی نظام بیا را روان همدغه خانان او نوابان دي دغه شنې او تورې چای دي او دغه زړې سوزکۍ او ډېټسنې دي او تاسو به پکې سوارئ دا نوابان به بیا ستاسو د ملک حکمرانان دا درته وایم ځکه چې ما مخکې جاړئ ما زما خو زما دا عقیده ده چې څوک راته راځي دا دغه دی زم ډېر ښه کار چا کړي تا کړي